بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې خصوصا زموږ په پاکستان کې د فارکس ټریډینګ کاروبار په نوم باندې یو لوی منصوبه روانه ده. نو د شریعت په نظر کې دا قسم کاروبار جایز دی او کنه؟ بده کې سرمایه کاری کول دینه نفع حاصلول شرعاً جایز دی او کنه؟ د خرید او فروخت چې کوم معاملات شریعت وضع کړی دي او کوم قانوني اخی دی داغه قوانینو په نظر کې او داغه پرانا کې دا مذکوره کاروبار فارکس ټریډینګ چې کوم کاروبار مشهور دی بدینوم سره دا ناجایز دی او حرام دی. اولنې قانون د خرید او د فروخت دا دی چې د خرید او فروخت چې څومره معاملات دي دا به ال جایز کیږي چې کله بده کې دا کم اشیاء خرڅول کیږي چې دغه اشیاء یقیني طور سره موجود وي. په کم باندې چې عقد کیږي کم باندې چې معاملات وای کیږي چې دغه سیز بعینه یقیني موجود وي نو البا بیا جایز کیږي. کو چرته دا سیز موجود نه په ملک او دا خرڅول کیږي مخکې نو دا شرعاً ناجایز دی. د دې قانون پرانا کې چې وکتل شي فارکس ټریډینګ چې کم کاروبار دی باندې کې چې دا کم اشیاء د خرید او فروخت لپاره مخکې رستو کول شي نو دا د دې وجود یقیني طور سره نه وهمي طور سره دا اس تصویر پیش کړی چې دا سیز خرڅو دا سیز اخلو یقیني طور سره د دې وجود نه. نو د دې قانون په نظر کې دا قسم کاروبار ناجایز دی. کو بل فرض دغه مبيعه دا کم معنی چې عقد شوه دی کو دا د عقد په وخت کې موجود هم شي خو لیکن کله چې دا خرشي نو خریدار به دې باندې لا قبضه هم نه کړي چې د بیا مخ کې خرڅ کړي وي نو داسې قسم بیع کول چې تا په لا خپل قبضه نه د کړي نه حقیقتا قبضه نه حکما قبضه او ته مخ کې خرڅه نو د شریعت په نظر کې دا هم ناجایز دی. دیتا د فقهاو په اصطلاح کې بیع قبل القبض ویل کېږي چې دا ناجایز دی. هر هغه بیع په هر سیز باندې چې بیع کېږي هغه به ته ال مخ کې خرڅول شي چې هغه ستا په ذاتی ملک کې موجود وي ستا په قبضه کې وي نو چې ستا قبضه کې نه ده نه حقیقتا نه حکما نو دا څنګه مخ کې خرڅه مخ کې خریدار ته به دا څنګه حواله کیږي. نو د دې قانون په نظر کې هم دا مذکوره کاروبار ناجایز او حرام دی. دویم قانون دا دی چې دا په کم سیز باندې عقد کیږي معاملات وای کیږي دغه به بعینه معلوم وي مقدار به هم معلوم وي دا سیز به په خپل هم متعین وي. کو چرته دا په کم سیز باندې معامله کیږي دا معلوم هم نه نو بیا بیع هم داسې قسم بیع ناجایز ده. نو د دې قانون په نظر سره چې وکتل شي دا فارکس ټریډینګ چې کم کاروبار دی بدې کې دا کم سیز باندې چې عقد کیږي دا معلوم نه د دې مقدار معلوم وي نه د دې ځای معلوم وي نو د دې قانون په نظر سره هم دا قسم کاروبار ناجایز دی او حرام دی. کو چا پکې خپل پیسې ورکړي وي سرمایه کاری کړي وي د دې نه کوم نفع راځي دا نفع ناجایز دا کاروبار ناجایز دی. دریم قانون دا دی چې کله د مختلف ممالکو کرنسیانې یو بل سره تبادله کیږي بدلول شي نو دا ال جایز دی چې د عقد په مجلس کې د معاملې په مجلس کې دننه په یو کرنسی باندې په مجلس کې قبضه وشي. یو باندې قبضه ضروری ده کو په یو باندې هم قبضه ونشوه نو داسې قسم بیع هم خرید فرو هم ناجایز دی. نو د دې قانون پرانا کې چې وکتل شي دا فارکس ټریډینګ چې کم کاروبار دی نو بدې کې په احد البدلین یو طرف نم کرنسی بل طرف نم کرنسی په یو باندې هم قبضه نه کیږي پوره طریقې سره ځکه دا غون آنلاین کاروبار دی. یو طرف نه پیسې ورکړي شي بل طرف نه پیسې راولېږل شي نو په یو باندې هم حقیقتا قبضه نه وهمي اشیاء پیش کولی شي نو د دې وجه نه چې کله قبضه موجود نشوه نو بیع قبل القبض د حرمت په وجه باندې دا کاروبار هم ناجایز دی. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې فارکس ټریډینګ چې کم کاروبار دی د څلورو وجوهاتو په وجه باندې ناجایز دی. نمبر 1 باندې کې جواری ده. جواری کې د وهم په تور باندې کو چرته قیمت اوچت شي په یو پیره باندې ټوله پیسې لاړې یا ټوله پیسې رالی او بیل انسان همدک کشن بده کاروبار کې په اتار چړاو د قیمتونو په اتار چړاو باندې فیصله کیږي. کو قیمت اوچت شي نو فایده او نفع ملاويږي کو ښکته شي نو پیسې لاړې ځای شي نو دې کې جواری هم ده.
نو د جوارې په وجه باندې دا سیز ناجایز دی. دک شان بیع المعدوم یو داسې سیز چې وجود نه لري او هغه ته خرڅی نو دا شرعا ناجایز دی. نو دې کوم چې دا کم سیزونه پیش کولی شي خرید فروخت لپاره د دې وجود هم نشته، د دې وجه باندې هم دا ناجایز ده. درېیمه وجه بیع قبل القبض، یو سیز باندې ستا په خپله قبضه نشته نه حقیقتا نه حکما، نو هغه مخکې خرڅول هم جایز نه دي. بدې کې هم په کمو اشیاو باندې چې معاملات طی کېږي نو په هغې باندې نه حقیقتا قبضه شته نه حکما شته، د دې وجې نه داسې قسم بیوعات او دا کاروبار ناجایز دی. او څلورمه وجه بیع الکالی بالکالی، یعنی د قرض په عوض کې خرڅول دا هم ناجایز ده. دلته هم ټولې پیسې یو ته ولېږل شي بل ته راولېږل شي، د دې په وجه باندې هغه مبیعه چې په کوم باندې عقد شوی دا معلوم نه دی. نو د دې څلورو وجوهاتو په وجه باندې دا قسم کاروبار فارکس ټریډینګ په نوم باندې چې کوم مشهور دی دا ناجایز دی او حرام دی. مسلمان له پکار دی چې د داسې قسم کاروبار نه د ځان وساتي او د حرامو نه د مکمل احتراز وکړي. السلام.